او د هغې غوښه خوړلی کېږي او شرعاً پاکه ده. آیا د دې بولې پاکې دي که نجسې؟ دویمه خبره ده، په حرامو اشیاو باندې علاج او تداوي کول جایز دي او که ناجایز دي؟ په حرامو اشیاو اولی مسئلې ته به راشو چې د معقول اللحم حیوان بول پاکی دي که نجس. امام المدینه، امام دار الهجره، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ و احنافو کے امام زفر رحمت اللہ علیہ، ابراہیم النخعی رحمت اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، د دوی مذهب رائے دار چې کوم حیوانات او غوښه پاکه د معقول اللحم دي، لہذا د دوی امتیاز هم پاک دي او دا قیاس کوي پر غوښه باندې. نو تشې امتیاز یې داسې پاکې دي لکه غوښه چې پاکه، او دوی څلور دلایل وایي او دغه دلایل موږ او تاسو د درېیمې درجې نه په درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اوومه، دا اتمه ده، درېیمه نه شروع کېږي تر اتمې درجې. حدیث د عرنیینو، حدیث د مزینه، حدیث د عرنه، دا اته کسان، څلور د عقل قبیلې، درې د مزینه، یو د عرنه یا بالعکس، چې دوی عرفات سره اوسېدل، راغله مدینې منورې او بیا په ژبه کلمه وویل منافقین. د مدینې هوا دوی سره ناموافقه، رنګونه زیات شو، خېټې وپړسېدې. آقا مدني ته راغله چې موږ عرفات نه راغلي، د مدینې هوا په موږ ښه رانغله، رنګونه هم زیړ زیړی پرې ولګېد، زیړ زیړی زیړی، درې قسمه د تاسو موږ دې الله وساتي. دا چې چا باندې تیر یې هغه ته زور معلوم، علاج له بیمارۍ نه سخت د تور زیړي. او زمونږ نظام هضم خراب، خېټې هم پړسېږي، الټۍ راځي. وایي آقا مدني ورته ویل چې هلته زمونږ د صدقې وخا دي، ورشئ راعي ته ووایئ نو هغه به تاسو ته هغه ولوسي. اشربوا من البانها وابوانها. درې روایته به نور راوړي. او د دې په مقابل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی ده او جمهور علما دي، هغوی وایي چې د کومو حیواناتو غوښه خوړلی کېږي او د کومو نه خوړلی کېږي، د معقول بول د غیر معقول په شان نجس وي. تاسو که دا بول قیاس کوئ په غوښه، موږ یې بول قیاس کوو په وینه باندې. وینه نجسه ده، بول نجس وي. او بیا به د دې د څلورو دلایلو نه موږ څلور جوابات ورکړو، او په څلورو جواباتو کې به د ټولو نه مضبوط جواب دی چې اشربوا من البانها و ابوالها، دا حکم منسوخ شوی او ورته ناسخ استنزهوا عن البول هغه مؤخره ده. ځکه د عرنیینو په روایت کې د مسلې تذکره هم راغلی، هغه چې هغوی د حضور راعي نه پوزه شو، د غوږ کټ کړی و، سترګې ویستې وې. بیا رسول الله هغه قبیلې کسانو نه وویست او بیا نهه رسول الله یعنې مسله، مړي سره مسله مه کوئ. نو مسلم منع راغلی ده او د بول د ما یوکل لحمه نه منع راغلی ده، هغه منسوخ شوي رابشي. دویمه مسله دا ده چې علاج په حرامو پنځه قوله، یو قول زمونږ د احنافو
هر شی چې حرام کاغه شراب کاغه عام مشروبات دي او نشه راولي او کاغه بغیر د دین حرام ادویات او داروګانی په دې باندې علاج ناروا ځکه حرام په خپل مرض دا یو مرض بل مرض نشي ختموي په مرض نه پورته کی مطلقاً په حرام باندې علاج معالجه حرام امام مالک صاحب مطلقاً جائز وای امام ابو یوسف وی کتوی به حاضر ماهر طبيب او ډاکټر درته وای چې ستا علاج د ماکول اللحم حیوان په تشو امتیاز وکړي په دې خکې کې نو بیا اسکل جایز او چې طبيب حاضر درته نه ویل نو نه دی جایز او څلورم قول د امام بیهقی ده امام بیهقی وی که حرام داسي چې حرام وی خو نشه نه راوړي حرام دی خو نشه علاج ور باندې روا ده او که یو شی دارو درمل حرام هم دی نشه راوړي بیا ور باندې علاج نه روا او پنځم قول ده چې صرف او صرف په شراب باندې علاج ناروا د شرابونو علاوه عام مشروبات او عام حرام اشیاء دارو درمل چې حرام نه جوړي په علاج روا او پنځم قول دا که حالت د مخمصه او د اضطرار او د مرګ یقیني خطر ده نو په حرام علاج روا ده او کده اضطرار او مخمصه حالت نه او د مرګ خطر غالب نه نو بیا په حرام علاج ناروا دوړ مسئلې لګي یاد شوي وایو وبه قال حدثنا ابو بكر الى اخره عن انس رضي الله عنه قال قدم ناس من عرينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فبشروها فقال لو خرجت الى فجتوها د مدینه هوا په دوی خرا نغله موافق را نغله فقال لو خرجت الى زوج لنا فشربت من البالها قال وذكر قالت انه لان شيء مدینه را بهر زمنګ راعیل شپون کې او خان چرای د صدقه د اغي شودو بول وسکر وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش الى اخره عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال من البانها واموالها فذهب قوم الى ان قول ما تاسو وګوره دې کې جوابونه نورم دي کنه تضمینم پکې راغله دا د قبيله علقها تبنا وما ان باردن ده اشربوا من البانها وازمدوا من ابوالها شود وسکه یو قول په خېټه باندې او بدن باندې ومغه فذهب قوم الى ان قول ما يقول نحوه ظاهر ونحو فذلك كحكم نحوه وممن ذهب الى ذلك محمد بن الحسن وقالوا لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دویم دلیل شو لما بهم ثبت انه حلال لانه لو كان حراما وګور نبی علیہ السلام دایته د حیثیت د دارو درمل باندې وای کچې ته دا حرام ویلم یو دا وهم به رسول الله په دې بول د دې علاج نه وای کړ نو موږ چې رسول دا علاج په قسمه ده یو په حالت د استقرار کې ده استقرارند او مجبورند او یو اباحتن ده د مجبورۍ په وخت کې ورته اجازه کړه دا اباحت نه ده كما قال في حديث علقمة بن والد بن حجر وبه قال حدثنا ربيع المؤذن الى اخره حماد بن سلمة وحدثنا ابن ابي داود الى اخره عن طالب بن زبير الحزرمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارضنا اعنابا نعتصرها زمن په وطن کې د انګورو باغونه دي هغه موږ نه ټول جوس ته نه وباس هغه نه شراب جوړو نشي موږ اسکو وینا د مسکې بیا ورتراله وینا مسکې دریم ځل ان نستشفي به المریض منګه د شفا په نسبت د دارو په نیت بیمار ته ورکو چې الله شفا ور قال زکتا دا مرض دا شراب دی شراب مرض ده وليس بشفاء پدې کې شفا نشته ده وکما قال عبد الله ابن مسعود وغيره من او د دې باوجود رسول الله ورته ویلي چې دا بولي وسکي نو دوی وی معلومی کې دا چې دې کې به شفا ونه دا جایز نو تاسو شیخ صاحب نه دی ویلي چې اجازت و قسمه
یو بناوی په ضرورت یو بناوی په اباحت دلته بنا ده په ضرورت باندې او دا په وحی باندې معلومه چې د دې خلکو علاج پدې وحی دلیل قطعی ده د دې مثال دا سره یو سړی مړکیږي حلال شي نشته جوړي مردار او ته جایز ده کنه یو سړی مړکیږي د مرګ خطر ده حلال مشروبات نشته شراب او ته مباح دي کنه دي نو په دغه وخت کې چې شریعت ته وایي شراب وسکا دا بنا پر اباحت دي کې بنا پر ضرورت دي دینه په غیر د ضرورت د وخت اباحت ثابتېږي د شراب یا یو سړی مړکیږي او شریعت ورته وایي حلال نشته حرام وخوره نو دا خو وخت د ضرورت کې ده اوس اباحت ونه ده چې ضرورت دی نه یو ته مردارې خوري نو دا خو دې عورنیینو ته اجازت رسول الله بنا پر ضرورت ورکړ او هغه په وحی باندې معلوم شوی او وحی دلیل قطعی ده دینه خدا نه ثابت دی چې په هر وخت کې د بول ما یو کړو له مو وبه قال حدثنا ابن مرزوق الى اخره عن ابي الاحوص قال عبد الله رضي الله عنه ما كان الله ليجعل في رزق او فيما حرم شفاء وبه قال حدثنا حسين بن نصر الى اخره عن ابي والد قال اشتكى رجل منا فنعد له ذكر فاتينا عبد الله فسالناه فقال ان الله لم يجعل شفاءه فيما حرم عليكم وبه قال حدثنا ابن مرزوق الى اخره قالت عائشه رضي الله عنها اللهم لا تشفي من استشفى بالخمر خدایا هغه چاته شفا مو ورکوا هغه مخه کوا چې هغه علاج په شراب باندې کوي وای خچ نبی پاک یو طرف ته خیرا کړی دا چې خدای څوک په حرام باندې علاج کوي هغه ته شفا مو ورکوا عائشہ وی او بیا نبی پاک وی هغه ورنینو ته چې شي مومنه غواړي او معلومی کې چې هغه پاک وی کنه قالوا فلما ثبت بهذه الاثار ان الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد ثبت بالاثر الاول الذي اثر اولنا مراد دا انس رضی الله عنه روایت ده جعل النبي صلى الله عليه وسلم قول الابل فيه دواء انه طاهر غير حرام معلومه دا شو چې دا قول پاک دي حرام نه دي که حرام وي په حرامو کې شفا نه یا په وي چې څوک په حرامو علاج کوي خدای دې نه کوي نو معلومه دا چې قول پاک دي او حرام نه دي وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دویم دلیل شو ما حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في اموال الابل والبانها شفاء لضربت بطونهم دا ویل کیږي لکه ډاکټران او تاسوږي تغذیه وي چې نظام هضم د چا خراب شي وای دا باول د ماکول لحم حیوان چې د چا خېټه کې تکلیف د نظام هضم خرابي چې لږ روټي خوري خېټه پړسي روټي هضم کېږي نه هغه ته ضربت البطن وایي نظام هضم خراب معده فاسده خېټه پړسيږي د دې شفا د مخانو پر شودو په بولو کې ده قالوا في ذلك تثبيت ما وصفنا ايضا وحدې کې معلومه شو چې بول ما یو الله هو پاتیا وقال في ذلك اخر بس زیارت اللهم